بسم الله الرحمن الرحیم. په منځ کې فرایض، واجبات او سنت مستحبات ذکر شو. اوس په منځ کې مکروهات ذکر کیږي. په منځ کې څو مکروهات دي او کم دي؟ نو په منځ کې 10 مکروهات دي. اول پاولت وهل دي بغیر د غسل نه. په موږ کې چې پاولت وهي بغیر د غسل نه دا منځ کې مکروه دي. دویم شمیرل د آیاتونو دي په لاس باندې. دریم خواول د سنګلو دي. خواول د سنګلو دي په موږ کې چې کله سجدې ته لاړ شي نو بعضې کسان ډېر د ناوستۍ د وجې نه د خپل د سنګلې مکمل د ځمکې سره لګوي، بیخي داسې ولګوي چې سجده کوي. نو دا مکروه دي. نو دا به داسې اوچتۍ، دا سنګله به د ځمکې نه اوچتۍ دواړه. څلورم د سترګو په ګوټونو کې کتل دي. ښي طرف ته ګس طرف ته. د بعضې وخت دا مشران کوم چې بوډاګان وي نو اکثر دوی ټایم پیس ته پکې ګوري یا خوا دې خوا ګوري. نو د سترګې په ګوټونو کې کتل دا مکروه دي. پنځم سترګې پټول دي په مونځ کې چې کله مونځ ته ودرېږي او سترګې پټې کړي نو سترګې پټول دا مکروه دي. شپږم لرې کول د کاڼو دي ځای د سجدې نه. مخکې به داسې جوماتونه و چې په هغې کې به په ځمکه باندې مونځ کېدو. اوس خو فرشونه دي نو په هغې کې به کاڼي پراته وو، هغه به یې لرې کړل. که چېرته ضرورت نه و نو اووم ستوماني ویستل دي، یعنې په مونځ کې ستومانیانې ویستل دا مکروه دي. او اتم اسویلی کول دي. که چېرته اسویلی کول دا مکروه دي او که بیا یې منې نه کړو نو طریقه یې دا ده چې دا د ښي لاس دا نستوړی به راولي او دا به په خوله باندې داسې کېږدي او دا به قابو کړي. نهم لوبې کول دي د جامو سره. یعنې بعضې وخت خلک اکثر مونځ کې دا چل کوي او کله داسې چل وکړي کپړې اخوا دېخوا کوي. کله ځان اکثر وخمین وي نو دا چل هم وکړي، هغه ګندګي مندګي لرې کوي، ګندګي وي هم نو او هغه هسې دا چل وکړي. لسم مکروه دا دی چې ځان له سب کې ودرېدل. اوس جمع ولاړه وي او دی په لومبي سب ډکې، دویم سب کې څوک نه وي، دی په دویم سب کې ودرېږي نو دا مکروه دي. ځان له سب کې ودرېدل د جمع نه دا مکروه دي. که یو کس په دې مکروهاتو کې یو مکروه وکړو نو مونځ یې وشو خو سره د کراهت نه مونځ یې مکروه شو. دله پکار دا دی چې دوباره دا مونځ وکړي او که مونځ یې وشو خو سره د کراهت نه.